نو چې کوم روایت مې درته ویلی د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی د مشکات شریف، هغه فرمایي ولا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. چې تاسو کې هغه وخت پورې یو کس کامل ایمان ته نشي رسیدي در دې پورې چې دته رسول الله وایي چې دته زه د خپل بچو نه د خپل مور او پلار نه او د دنیا د هر څه نه چې زه معزز او مخکې نشم. نو رسول الله خدا فرمایي ما تا د نن زمانې مسلمان په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې واقعي چې کوم حدیثو کې رسول الله فرمایلی دي چې په هغه ایمان او په هغه لاره باندې موږ چلیږو که نه. ما ته مال خوږ دی، ما ته بچي خواږه دي، ما ته مور او پلار خواږه دي، ما ته دوستان او عزیزان خواږه دي، او که نه د دې په مقابل کې ما ته د الله او د الله د رسول خوږ دی، یا د الله تعالی د رسول سره مې محبت ډېر دی. او د محبت دعوه بیا زمونږ الګې ټیک وه چې نن زمونږ اعمال زمونږ د دې بدن نه چې کوم خبرې وتې، زمونږ د دې بدن نه چې کوم کارونه کېدل، د ژبې نه کوم الفاظ وتل، کوم سوچونه مونږ لرل، نو چې هغې کې مونږ سوچ کوو چې په دې به زمونږ نه خو رسول الله خفه نه شي که نه. نو هله به بیا زمونږ د محبت دا دعوه دا به ټیک وه. مونږ هسې دعوې کوو برایران مونږ ځان ته مسلمانان وایو چې مونږ مسلمان یو، حالانکې زمونږ کارونه ټول دو نمبر دي. او مونږ هغه عاشقان یو، هغه کیسه مشهوره ده د لیلا او د مجنون. نو یو صحیح مجنون و او یو د پای عاشق و. نو د لیلا کور سره خوا کې چې کوم د پای عاشق هغه نږدې ناست او صحیح مجنون لرې ناست و. هغې ورګه امتحان اخلم دا څنګه مجنونان دي. نو پای به رالېږل چې دا مجنون نه اوسه، دا چې کوم نږدې ناست هغه به زه عاشق یم هغه هغه سکل. نو ورګه امتحان اخلم چې دواړو کې کم یو دی، یو بیری وی ورشه مجنون ته وایه چې د لیلا چې ستا د بدن غوښه په کار ده ځان له کټ کړه. نو چې کس راغی وایي لیلا داسې وایي، نو چې کوم د پایو عاشقو هغه ورته وایي یا زه نه یم یا هغه دی هغه. نو موږ داسې عاشقان یو چې کله د الله تعالی د حکم راشي، کله د رسول الله په سنت طریقه باندې عمل راشي، نو بیا موږ هغې کې مسلمانان نه یو، بیا موږ خپلې کوو، خپلې وایو، خپل عمل کوو. او چې کله مثال مونږ کینو نو مونږ وایو مونږ مسلمانان یو، مونږ دا یو مونږ دا یو. اصل مسلمان به دی چې کله د ګناه ځای راغی او ته ترې رسته شو نو وایه دا ستا ایمان دې درجې ته رسېدلی چې ته د دې ګناه نه منع کړې. او چې کله ایمان کمزوری وي نو بیا به خامخا غلطې به وایو، غلطې به کوو، غلطې به اورو، دا به ویلم نه شو چې دا مونږ څه کوو. نو خبره مې دا کوله چې د ځان نه به صحیح عاشقان جوړو. او الله تعالی غواړي دا، الله تعالی غواړي دا چې تاسو د الله او د الله د رسول په مینه کې داسې عاشقان شئ چې د دنیا څیزونه په تاسو نه لګي، داسې عاشقان جوړ شئ چې مونځ ودرېږي تعالی خوند درکوي، داسې عاشقان جوړ شئ چې تلاوت کې تعالی خوند درکوي، داسې عاشقان جوړ شئ چې ته په یو دین لاره باندې د قرآن په یو شریعت باندې چلیږي او تا د زړه تا ته سکون میلاو شي، تا ته شکر دی چې د الله تعالی یو حکم مې پوره کړو. او داسې عاشقان مه جوړېږئ چې براینام عاشقان یې چې ځان ته دعوې د اسلام کوئ، کارونه مو ټول د غیرو وي. او اصل عشق د دنیا عشق ته وګورو نو هغې کې خلک لیوني شي، خلک وایي دا لیونی دی، عشق کې لیونی دی. اصل عشق د الله تعالی محبت ته چې د انسان د الله تعالی او د الله د رسول سره پیدا شي. شیخ صاحب یو واقع ذکر کوله، وایي یو بیره عاشق چې کوم مجنون و دی ولاړ و او چې کوم د ده معشوقه لیلا وه نو هغې اوبو له راتللې ورسره چې کوم دی نو مې ملګري ووایي نو منګي راغستې دی، ده چې ولیده نو چې دی خو اوبه له رالي او دی بس ارټ تاوی نو ده زر ورمنډه کړله او په ارټ شروع شو چې ورګه دی بس چې څو راځي چې زه ارټ تاوم اوبه راوځي ورته چې خوشحاله شي. او عاشقاني داسې چې بس د هغې د معشوقې په عشق کې داسې لیوني شي چې بیا نه پلار پېژني او نه مور پېژني، نه ګاونډي پېژني، نه مشر پېژني، خو بس خپل مقصد ته رسوي ځان. نو چې دی شروع شو ارټ تاوی هغې وایي که مونږ ورته وایو چې مجنونه بس که نو دی به بیا مونږ پرېږدي نه هسې به مو لاره کې ودرئ. نو غږ یې ورته ونه کړه، لاړې دي. او دی به ځان نه پوهېږي ارټ تاوی خو شروع دی چې بس کله به دی لیلا خوشحاله شي.
نو ډېر وخت پکې تېر شو، 3-4 ګنټې پکې تېرې شولې. نو هغوی پرې خفه شو، ګوره موږ ورته ونی دا خو لګیا دی. نو راله ورته وایي مجنونه بس کوئ. دی وایي بس لکه وکې په دې خفه و چې بس ویلې چې تا بس کوې نو ما راته وویل چې زه په دې خوشحالېدې. وایي موږ داسې د دنیا شکان وي چې 2 رکعاته وکړو نو موږ وایي بس دی، دا ډېر ښه و. موږ د دنیا داسې شکان وي چې نو به تلاوت کې خوند راځي او 2 رکعاته هسې به رپا وکړو نو موږ وایي دا ډېر ښه دی. حالانکه اصل شک دا ده چې موږ په دې دین کې داسې وردن نه شو چې بس کم راته څوک نه وایي، که څوک وایي چې بس که چې خفه کېږو په دې باندې. اصل شک دا دی. نو د رسول الله حدیث مې تاسو ته مخې ته وړاندې کړ. رسول الله وایي چې محبت، اصل محبت د رسول سره پکار دی، د الله سره پکار دی. او د کامل ایمان ته به تاسو هغه رسئ چې دنیا کې داسې دي، دنیا کې چې څه دي، که هغه مال دی، که هغه اولاد دي، که هغه ښځه ده، که هغه بچي دي، او که هغه ځمکې دي، که هغه ګاډي دي، چې د دې هر څه نه رسول الله خوږ وي. او رسول الله به هغې موږ او تاسو ته خوږ وي چې د رسول الله هغه ارشاداتو د هغې هغه سنتو موږ په دې 15 فوټه بدن کې په دې ټول ژوند کې موږ راولو. نو موږ به ووایو د خپل زړه به په دې باندې مطمئن کړو چې زما د پیغمبر سره محبت و. د هغې په عشق کې زه داسې لیونی شوی وم چې ما له اوس چې دی نو زه څه کومه د شریعت په لاره به چلېږم. نو الله دې وکړي داسې چې موږ صحیح د رسول الله شکان جوړ شو، د هغې سره مو حقیقي مینه پیدا شي او د هغې په نقش قدم باندې روان شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.